نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو د ټولو نه مخکې خو زه امت محمدیه تمام مسلمانانو ته مبارکبادي پیش کوم چې الله ډیر خیر کړی دی الحمدلله ثم الحمدلله او د رب نه امید ساتم او یقین مې دی الحمدلله چې الله به تمام مسلمانانو ته خیر کړي. مقصدم د ویډیو دا دی مفتی صاحب مبارک ثاني توجه وسیم الله قریشي صاحب دامت برکاتهم وحیاتهم را سره تشریف فرما دی. د دې په مشوره باندې موږ مفتی صاحب ته یو کلیپ جوړو چې دا کومه زلزله وشوه او په مسلمانانو باندې ګویا چې دا یو عذاب دی د الله د طرف نه. نو دا کوم عذاب چې راځي دا زموږ د اعمالو د وجې نه ګویا چې زموږ اعمال خراب دي، بالخصوص هغه کسان چې هغه علماو تردد وي، علماو پسې کنځل کوي، علماو پسې غاپي، داسې الفاظ وي په علماو پسې چې هغه زموږ په خوله باندې نه راځي. قسم دې ډېر نازیبا او ډېر نامناسبه الفاظ وي چې هغه د یو مسلمان او د صحیح مسلمان په خوله باندې هغه الفاظ نه راځي او څخه کنځلې کوي. بالخصوص هغه کسانو ته عاجزانه التجا ده چې هغه په علماو پسې غاپي. قسم بالله دا خو الله یو جټکه درکړه، خو که تاسو بیا هم د دې نه منې نه شوئ چې تاسو علماو پسې غاپئ، قسم دی یو جټکه به الله داسې بله درکوي او دا مخونه به زموږ قسم دی د خنزیرانو او د سپو غوندې الله مسخه کړي. الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. مفتی صاحب به باقي خبره کوي انشاءالله. یو شعر ذهن ته راغی، وایي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر غریب ته د خپل ځان په نظر ګوره، او که د سل چته محل شي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره. الله جل امید ده چې ټول مسلمان به خیر عافیت سره الله تعالی مو ټول خوشحال لره، الله تعالی مو آباد لره. نن هو حضرت قاری صاحب محترم سره موږ دلته میلمانو په مردان کې یو پروګرام ته راغلي د سره د میلمانو، نو بس په کمرې کې ناست یو ناڅاپه یوه زلزله راغله او یقینا انسان ډیر کمزوری دی او ډیره مبارکه میاشت روان ده. په دې میاشت کې الله قرآن نازل کړ. ګوره داسې دور دی که یو انسان نه خفه شي هغه نه معاف کوي. و الله ډیر غیرتي ذات دی، وحده لا شریک ذات دی. الله په ذات مې د قسم موږ تاسو که ډیر ګناهونه وکړو خو چې بیا الله سره جوړه کړو، الله ډیر غیرتي ذات دی، الله زموږ ټول ګناهونه معاف کوي. خصوصا چې داسې خلک علماو پسې غلطې خبرې کوي. علماو ته خو مدینې جنان خپل خلک ویلي دي، موږ تاسو عالمانو پسې خبرې کوو. موږ تاسو به یو سیاسي اختلاف یار سړی به خپله پلټوي خو نه د عالم قدر به علم د وجې موږ او تاسو کوو. بس الله ډېر غیرتي ذات دی او چې څومره مسلمانونه دي الله تعالی دې ټولو ته خیر عافیت کړي او چې چاته څه قسم نقصان حاصل الله دې هغو ته بهترین اسباب جوړ فرمایي. او چې څومره زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، زموږ وروڼه دي، عام مسلمانان دي، الله تعالی د ټولو حفاظت وکړي. او هسې څومره رمضان میاشت روان ده ډیره مبارکه میاشت، الله دې موږ تاسو ټولو ته عبادت کولو توفیق نصیب وفرمایي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام